خزه زیاته معززه کړې وي او مور غریبې ذلیل او رسوا کړي دا بچې به ښه ورځ وګوري خزه له خپل عزت ورکا مور له خپل عزت ورکا موږ د خزه د عزت مخالف نه یو خو ډېر خلک هغه مور پلار پرېږدي او ښځه او بچي والي وځي دې مور پلار د ځوانۍ په حالاتو کې تاسو به یې ساتلی او تاسو به یې چې کم دی تربیت به درکولو او تاسو به یې د یخنۍ نه ساتلی او د ګرمۍ نه ساتلی او ستاسو د تعلیم بېغم کولو او ستاسو د خوراک څښاک بېغم کولو او ستاسو د کپړو بېغم کولو او اوس دا دوه مور و پلار تاسو ته حواله شو همداسې بې اثرې پرېښوسته دا کم انسانیت دی دا کم انسانیت ته چې د ګرل فرینډ د وجې نه ته چې د ښځې د وجې نه نن په مور ګزار کې او مور ته سپورې ستغې وې دا یاد ساته چې دا ستا دپاره دوه پیران دي دوه پیران چې د کومو دعاګانو په برکت باندې کوم آفتونه مصیبتونه په موږ او تاسو راځي او دغه د مور او پلار سایه د ښځې سایه نه د بچو سایه نه د یارانو دوستانو سایه نه د دې مور او پلار د سایې په برکت هر آفت او مصیبت نه موږ او تاسو بچ کیږو هر ډبه او ګزار نه موږ او تاسو بچ کیږو ته چې کله د کور نه راوځي یاره ما ته خو یاد نشي چې ښځې چاته ما ته دعا کړي چې زه په مخه دې ښه شه خو مور پلار کوي که نه کوي کوي که نه کوي مور پلار وایي زه بچیا په مخه دې ښه شه زه بچیا د مخې دې رڼا شه زه بچیا الله دې کامیاب کا نو د مور پلار نه دعا واخلئ د مور پلار سره احسان وکړئ د مور پلار سره په ادب سره په عاجزۍ سره په مینې محبت سره خبرې اترې که الله کامیاب نه کوي د دنیا هر سہولت هر نعمت او هر آسانی الله در نه که دا مخ به تور وي دا یاد سه مور پلار نه دعا واخلئ تاسو پیرانو لځئ پیرانو ته چیلي حلالوئ پیر سے ما ته دعا وکړه بزرگ سے ما ته دعا وکړه مجاهد سے ما ته دعا وکړه مولانا سے ما ته دعا وکړه فلانکی سے ما ته دعا وکړه مور پلار دې خفه کړي چې دا خلک دې ته دعا کوي او مور پلار ته خفئ دا دعا په ده لګي پې دا تاسو ته چا ویلي مور پلار زما محترمو ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله رسول فرمایي چې د مور او پلار نافرمانی الله په تاسو حرامه کړې ده اوس په دې حرامو کې ډېر خلک مبتلا دي که نه دي ښه ورځ به نه ګورئ د خیره سره ښه ورځ به نه ګورئ پوه شوې که دا غریبانان سترګو کې اوښکې تاویږي را تاویږي چېرته دوی ته ضرورت پېښ شي هغه مور چې په کور کې به روټۍ کمه وه او زما محترمو واحد یوه هستي وه چې هغه به ویلې چې زه مړی یم ما خوړلې ده چې زما دا بچي دا روټۍ وخوري هغه مور چې په یخه یخنۍ کې به تا متیازې کړې وي په هغه لوند ځای کې به دا مور پرېوته ته به یې اوچت کې په وچ ځای کې به یې واچول ستا ټوخ سره به مور او پلار دواړه کېناسته ته نن هغه مور پلار پرېږدې عجیبه خبر تا ته نن د هغه مور او پلار احسانات مخې ته نه دي الله پاک فرمایي الله ان اشکر لی ولوالدی زما شکریه ادا کوي او د خپل مور پلار شکریه ادا کوي چېرته دې د مور پلار شکریه ادا کړه خپلې ښځې ته خو جان او قربان کې چېرته مور او پلار ته دې زار او قربان وکړو زما محترمو موږ او ستاسو د ناکامۍ غټه وجه دا ده چې زموږ او ستاسو نه مور پلار خفه دي دا موږ او تاسو چې پرمختګ کولی نه شو کامیابېدی نه شو او یو ورځې نه بلې ورځې ته په ضلالت رواني نو دا یاد ساتئ چې موږ او تاسو نه مور پلار خفه دي دې خبره ورسېد اویس قرني دا زما محترمو د محمد رسول الله په زمانه کې موجود دی او خلک راځي او د الله پر رسول ایمان راوړي او صحابي جوړیږي او دا د مور په خدمت کې لګېدلی دی د مور په شکل په منډه راغی مور نه اجازت واخیستو مور ورته ویل وایي زویا تا ته پته ده چې زما خو ستا نه بغیر بل څوک نشته ستا نه بغیر زما بل څوک نشته د خدمت بچې زر لاړ شه او د الله پر رسول باندې ایمان راوړه ګورې زر راځه ایسارېږم چې کله دا په منډه باندې راغی جومات ته مسجد نبوي کې صحابه ناست دي وی الله رسول څه شو وی اخو غزا دپاره بهر ته تللی جهاد دپاره تللی پته نه لګي کله به راځي وی ښه و به زما سلام پې وایې او ما ته مې مور ویلی دي چې ډېر ایسارېږم زما ستا نه بغیر بل څوک نشته لاړو او واپس جلدی سره ځان ورسول بهرحال الله رسول چې کله وفات کېده خپله کورته واوره آخري خبره کوم خپله کورتۍ را واخسته او چاله ورکا عمر رضی الله عنه او علی رضی الله عنه له ورکا وې دا کورتا
دا ګوره دا څومره غټ سعادت دی، سعادت دی که نه دی؟ دا کورته والا او په قرن علاقه کې اویس په نوم سره یو نوجوان پاتې کېږي، هغه د مور داسې خدمت کړی دی، داسې خدمت کړی دی چې هغه کله هم لاس اوچت کړي د هغه دعا الله نه رد کوي. دا کورته یوسی او دا اویس له ورکوي. دا کورته زما په بدن باندې د محمد رسول الله په بدن باندې یو جامه ټچ شوي وي او د هغه په بدن باندې اغوستلی شوي وي. دا څومره غټ سعادت دی چې هغه کورته اویس ته میلاویږي. ورته وایي 2 صحابه دي، صحابه وایي لاړ شئ او د اویس نه دعا والی. هغه تابعي دی او دا صحابي دی، د ټولې دنیا تابعین راجمع شي. هغه د ادنا نه ادنا صحابي د خپل خاورو تم نشي رسیدي. اوس 2 صحابو ته الله رسول فرمایي چې د اویس نه دعا والی. وجه څه ده؟ د مور خدمت، د مور خدمت، د مور خدمت. و هغه د مور داسې خدمت کړی دی چې کله هغه لاس اوچت کي د هغې لاسونه الله خالی نه واپس کوي. تاسو د هغې نه دعا وکړئ.